ډېرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې خاصه وظیفه او نن د جمعې مبارکه وظیفه ده. په دې ورځ باندې کوم انسان چې دا وظیفه وکړي، اللهم یا لطیف یا ودود، صرف 119 وارې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړئ، انشاءالله دا د الله جل شانه 2 صفتي نومونه دي. محترم الله جل شانه په د هر مقصد پوره کوي، هر حاجت په پوره کوي. او د دې وظیفې ختم موږ الحمدلله په خپله مدرسه کې هم کوو. زموږ په مدرسه کې تقریبا 100 طلبه دا مقیم دي، د هغې استادان، د هغې رهایش، د هغې هر یو څیز الله جل شانه الحمدلله په احسن طریقې سره چلوي. نو څوک چې کم مقصد دپاره دا وظیفه راونیسي، اللهم یا لطیف یا ودود، صرف 119 شپېرې یعنی 129 مرتبه، او بیا د هغې نه یعنی هغې مقصد دپاره یې کوي او بیا دعا غواړي، نو انشاءالله ډېر زر به الله جل شانه دغه مقصد ستاسو پوره کړي او تاسو ته به انشاءالله د زړه خوشحالي الله جل شانه درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې الله جل شانه هم دغه رنګې خوشحاله ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، حاجتونه او پریشانۍ دا ختمې کړي. او هغه ټول مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، کو پاکستان کې دی او کو په بهر ملکونو کې دي، ټولو مسافرو ته د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی د خپلو والدینو ته، خپلو اهل و عیالو ته دغه مسافر په ډېرو خوشحالو سره راولي. محترمو، په هر کور کې مسافر وي، کو په هر کور کې نه وي، نو په هر کور کې د ستاسو رشته دار به وي، رونه به وي، داسې تره زامن به وي وغیره وغیره. لیکن هر خاندان او هر قوم کې مسافر خلک شته چې د هغوی د وجې نه الحمدلله زمونږ وطن چلیږي، زمونږ کورونه چلیږي، زمونږ د کورونو چوله هغه روانه ده. الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده نو هغه ډېره اسانه وظیفه ده، بهترینه وظیفه ده. اللهم یا لطیف یا ودود. او دا چې کم مقصد دپاره تاسو انشاءالله شروع کول غواړئ، نو انشاءالله شروع یې کوئ په دې طریقې سره. د جمعې په ورځ باندې هم کولی شئ، د خیالي په ورځ هم کولی شئ، خو د جمعې ورځ دا بهترینه ورځ ده، ځکه چې په دې ورځ باندې حدیث مبارکو کې راځي، مفهوم دی د زیارت او د یا د جمعې او د ګل په ورځ باندې اعمال به راپېش کېږي. نو هر کله چې د انسان اعمال به راپېش کېږي، رب العالمین ته ګوره کله چې انسان په یو پاټک باندې وړي که نه، نو چک پوسټونه یې پولیسان ولاړي، پوجیان ولاړي، خو لیکن کله چې الله جل شانه له یو عمل ځي اسمانونو ته خیږي، نو فرشتې هغه ولاړي په هغې اسمانونو په دروازو باندې ولاړي، نو دا اعمال بره خیږي، وم اسمان نه بره خیږي. کله چې اعمالو کې هغه تقوا وي، کله چې عمل کې محترم مسلمانانو هغه په دل لګۍ سره په یقین سره، نو بیا هغه قابل قبول وي. او هر کله چې دا نه وي، نو محترم بیا په دې د دنیادار خلک په دې هم تنګوي په دې چک پوسټونو باندې. لہذا مخلص انسان هغه دی او بهترین انسان هغه دی چې تقوا سره دا عمل وکړي، نو انشاءالله الله تعالی مو سره حاجت پوره کړي. که مازدیګر مونځ نه پس دا عمل وکړئ شي، ډېره زیاته بهتره به وي، یا ماښام، ماسخوتن، هر کله چې کوئ، خو لیکن په دې طریقې سره وکړئ. د جمعې په ورځ خاص د دعاګانو د قبلېدو وختونه دي. محترمو، څو ټایمونو کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. ګوره ما کله چې د جمعې امام دغه ته وخیږي خطبې ته، دغه وخت کې په زړه زړه کې دعا غوښتل، په خوله باندې نه، په خوله باندې دعا غوښتل جایز نه دي. یا امام چې په دې دواړو دغه کې خطبو په دې منځ کې ناسته وکړي، نو دغه ټایم کې دعا الله جل شانه قبلوي، خو په لاسو باندې نه او نه په خوله باندې، په زړه کې. یا چې امام هغه اقامت شروع شي، امام پسې دغه وخت کې قبلېږي، یا چې څنګه جمع وشي دغه وخت کې. او یو حدیث مبارک کې راځي چې هغه د مازدیګر د مونځ نه پس الله جل شانه دعاګانې قبلوي. لہذا دغه وختونو کې دا وظیفه وکړئ چې ډېره بهتره وي. که دغه کې نه وي، نو د مازدیګر د مونځ نه پس یا ماښام، ماسخوتن، هر کله چې تاسو فارغ شئ، په زړه په سکون سره او ډېر په اطمینان سره اللهم یا لطیف یا ودود، داسې به نه وایي چې اللهم یا لطیف یا ودود، ځان به نه خلاصوئ. هر کله چې تاسو ته ما څنګه عرض کړی چې الله تعالی هغه اسیس قبلوي کوم چې خالص وي، مخلص وي. ګوره هغه پای والا چې دکاندار دی فای خرڅوي، هغه شودې خرڅوي یا ماسته خرڅوي یا نور د حسیزونه خرڅوي، نو هغه چې مخلص وي که نه، نو خلک پرې ورماتي. دغه رنګې چې زمونږ په دې نیک اعمالو کې هغه ګډاوت نه، ملاوټ پکې نه، نو دا به الله تعالی زر تر زره قبلوي. انشاءالله دا یو څو ورځې تاسو وکړئ، کاروبار دپاره کوئ، اولاد دپاره کوئ، هر مسلې دپاره انشاءالله ډېر زیات بهترین دی. او موږ الحمدلله مدرسه کې هم کوو، تاسو هم شروع کړئ. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. دعاګانې کوئ،
موږ هم ستاسو دعاګانې محتاج یو. موږ تاسو ته کوو. الله تعالی مو حامي و ناصر مددګار شه. جزاک الله خیره.